مصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الله تعالی فرمایي چې بېشکه د سختۍ او مشکلاتو بعد اسانۍ وي، د ناکامۍ بعد ترقۍ وي، کامیابۍ وي. یقینا ډېر خوشحاله یم چې شاوخوا حالات موږ وینو، د میډیا دور دی، هر څه وینو چې خلک جنازې پورته کوي، د خلکو غرونه او علاقې او معدنیات او کورونه په کرورو جوړ کړي، هغه د لاسو ووتل. په داسې پرفتنه، په داسې د فساداتو ډکه زمانه کې موږ لره یو څه را روان وي، دا یقینا د خوشحالۍ خبره ده. زه ملګرو ته وایم چې تی تاریخ وګورئ چې کوم قومونه تباه شوي دي، بالخصوص امت مسلمه چې نن تباه او برباد دی، براینا امت مسلمه دی، هغه د بې اتفاقۍ د وجې دی، د بې اعتمادۍ د وجې دی. یقینا دا اوس یو څه زمانه مخکې یو اتفاق راغی چې تر اوسه پورې خوشحاله یم. ما یقینا داسې خوشحالي نه ویل بلکې مستقل چې هغه مسلسل وي، لکه دغه اتفاق چې راغی چې د ولس چې کومه ولسي کمیټۍ ده او د دې نوجوانانو اتحاد او اتفاق راغی. نو نن زه ملګرو ته یم چې هغوی نن باور کوي چې نن خو ومنه، نن خو اعتماد وشو. دغه یو معمولي وحدت دی، دا خلک نه راپرېږدي، دا وحدت له منځه وړل غواړي. او زه دا وایم، ما وویل چې الله تعالی فرمایي چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، چې دا موږ اوس په کومو جګړو کې اخته وو، اختلافاتو د دې ولسو د نوجوانانو د عوامو کشو په ګیرو، دوی به تبصرې او کمنټونه کتل چې څنګه پیغورونه خلکو راکول، چې کوم چې څنګه مداخلتونه زموږ دوی په مابین کې وشو. او نن دغه نوجوانان بالکل غاړه ایښې ده چې هر قسم پوښتنه ځینکه وایي لس وکه شل وکه، او په داسې سړه سینه یې درڅخه اوري او بیا جواب هم درکوي. که بیا مطمئنه نه شوې هلته تبصرات، هلته پنځه نور درته کښېنولي دي، هلته به د بیا جوابات وکړم. او چې نن دی پر یو لار روان دی، نن یې تعاون وسي، سبا که له لارې ماجې واوښتی، تر غاړه یې کلک ونیسه، راکشه کړه. ابوبکر صدیق صاحب فرمایي کله چې خلیفه شوې، زه خلیفه شوم، امیر شوم، تر دې معتبر او محترم نه شوم. د دې معنا دا نه شوه چې د نوجوانانو نه اوس معتبرین شو د علاقې، او دوی ته یو کریډټ او یو دغه ورکول شو، یو شهرت ورکول شو. نو زه نن هم وایم چې کوم عوام دي او هر ځای چې له انقلابو سره ته یې وګورئ، له تنظیمو سره وګورئ، له حرکتو سره ته یې وګورئ، چې کله عوام ورسره مل وي هغه تر منزله رسېدلي، چې د عوامو اعتماد او باور چې نشته هغه ختم. نن څه نه څه په دې علاقه کې ته یې وګورئ چې ولسي کمیټې چې کوم په نامه باندې چې د علاقې پر سطحه باندې هغه دی، ولس دی او دغه خلک دي. او یو ګوله یې راخیستې ده، که څه هم نن 1500 سوه دي چې د بعضو خلکو به ښه نه پکېږي، نه به یې راغلي یا به نورو پروګرامونو نه ورځي، سبا به دلته کروڑ روپۍ تقسیمه شي، عرب به تقسیمه شي، دلته به په عربونو را روان وي. بیا خو به راځي، بیا خو برته بیا تر غاړه نیسي، بیا خو برته دغه هلک نیسي، دا ملک کاکو نیسي، مولي صاحب نیسي چې څه ده کې حساب ده څه کوي. بیا درته وي راسه، فتوا در راوړه، استفتاء در راوړه، پوښتنه در راوړه، سوال در راوړه، یو شل وارې وکړه، په تشدد یې وکړه، په سختي یې وکړه، یو وي زه جواب در کوم، بل وي زه درته کوم، بل وي زه در کوم. دا ډېر لوی نعمت دی. او ته د الله تعالی فضل ته وګورئ، دا دومره کړاوونه، تکلیفونه، دردونه، دا جنګونه او داسې سلامت راوتل، دا د الله فضل او کرم هم دی، او د دې ځوانانو یو کمال هم دی. او که کرامت یې ګورئ، کرامت او نن هم ورته وایم چې دا ولس دا ولس په تا پسې دی، په تا اعتماد وکړي. نن کمیټۍ هم در باندې وکړي، بس کمیټۍ ده، بس اوس ده، نن په تا باندې عوامو هم وکړي، لیکن سهار ګیله درڅه کړي. حضرت عمر فاروق صاحب پر منبر ناست دی، ما په ګوت کې ویلو، پر منبر ناست دی، دغه لنګ یو څه غټ دی، یو څه غټ دی. یو کس ولاړ شو، دا لنګ د ولې غټ دی؟ فاروق دا کپړه موږ ته دونې دونې وتا دونې غټ، نو هغه بچي خپل ورکړي ول دا چې حضرت عمر صاحب پر منبر ناست دی، څوک یې تر غاړه، یعنې په دې ترتیب باندې د خبرو په ترتیب باندې تر غاړه نیوی شي، چې حضرت عمر صاحب ته یو څوک وایي چې زه به تا په توره سي د کوم که د لارې چپ، نو دا نوجوانان یې څنګه دي؟
دا موږ بیا تر غاړې نیسو، بیا یې نیسو، بیا یې نیسو. که نن صحیح روان دي نو ته وګورئ د الله تعالی سنت ته وګورئ او د رسول الله سنت ته وګورئ چې هغه چې به کوم چا ملګرو ښه کار کوي هغه بیا ستایل حوصله بیا ورکوله چې نور راپورته شي، نور راپورته شي، پر شا ولاړ نه شي، پر شا ولاړ نه شي. نن یې غاړه درته ایښې ده، د ټولو حسابو رجسټر یې هم راخیستی دي، هر نوم یې جلا جلا لیکلی دي، علما ورسره دي، د هغو په اعتماد باندې. نو یقینا دغه حالت ډېر لوی نعمت دی. بیا به په دغه ځای پسې ارمان کوئ، بیا مو معدنیات هم ویري، بیا مو غرونه هم ویري، بیا مو جبل هم ویري، بیا مو پلانکی هم ویري، پلانکی بیا به جنازې پورته کوو. هغه کم مال دی، دغه مال مخ ته به ناست یو، د کینټو مخ ته به ناست یو، چغې به وبوغل، دا حالت مو به ویري. ته وګوره نن په هر خاندان کې دا دومره دا اتفاق نه پیدا کېږي، حالات بیخي ډېر بد خراب دي. زه وایم کله کله سوچ کوم زه دا د خانوزۍ علاقه او د زموږ شاوخوا دا ټول زموږ علاقې دي، وایم یا الله دا همداسې سلامت ټول امت مسلمان، ټولې علاقې د امت مسلمان، ټول اسلامي مملکتونه یا الله سلامت وباسي. خو خاص کر د خپلې علاقې قدرتي فطرتي مینه د رسول الله د مکې سره ډېره قدرتي مینه وه چې تللې داسې ورته کتلې. نو زه وایم چې یا الله لکه هغه افغانستان کې چې کوم تقریبا هرات چې کوم هغه داسې سلامت به یا همداسې یا الله سلامت یې وباسي. نو دغه اتفاق دا زه د نوجوانانو ته هم غوښتنه کوم او په کلکه ورته وایم چې دغه اتفاق بحاله وساتئ. چې کوم نور ممبران دي هغه هم په اعتماد او په باور کې راولئ، د ځان ملګري کړئ. او ولسونو ته وایم چې که چیرې له دې کمیټۍ والا څخه دې ولسي کمیټۍ والا څخه دا نوجوانان غوښتنه کوي احتساب ورسره کوي، غاړه د ورته کېږدي. او که چیرې هغه له دوی سره احتساب کوي، غاړه د ورته کېږدي. او که موږ له دوی سره عوام حساب کوو، غاړه درته کېږدي. که دوی له موږ سره حساب کوي، غاړه ورته کېږدي. مجلس حل دی، په دې کې جنجال نشته دی څه انشاءالله یو مشکل به هم نه وي. نو د دې دپاره به کوشش کوو د وحدت دپاره د باندې د خوا څخه موږ دوی ته فکرونه ډېر خراب دي، سوچونه ډېر راته خراب دي. دغه یووالی پر ځان مه دروئ. او زه یقینا خوشحاله یم چې دومره وحدت هم راغلی او دا دومره مشکلات راغله. که یو معمولي حادثه پیښه سوې وای نن به داسې ناست وای، نن به دوی داسې په جګه غاړه باندې پیسې تقسیمولی. نو د دې دپاره کوشش وکړئ د ځوانانو اعتماد واخلئ، باور ورکړئ، حوصله ورکړئ. دا نور کوم چې خوابدي خلک دي، مشکلات لري، ګیلې لري، د هغه به هم کوشش کوو راکشوو بیا تر خپله وسه پورې مخکې موږ داسې ترتیب په مخه واسي داسې بینه کسان موږ راپورته کړو. بعضې کسان په دې کې هم داسې چې کله کله تشدد او سختي وکړي، له اخوا هم وي، په عوامو کې هم وي. دا ستا فطرتاً سته، طبعاً سته. د هغو به برداشت کوو، هغو به حوصله کوو، په هغو به غوزي اچوو، راکشوو بیا سر بیا ورخلاصوو. نورې خبرې نه اوږدومه، هلته بل پروګرام هم دی. الله تعالی د ټولو په عمرونو کې برکات واچوي. الله تعالی د دغه وحدت یو څه زمانه بهانه وساتي. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لرې روان یو، د ښه حالت توقع نشته، خو موږ به کوشش کوو. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللهم انا نسالك الصحه والعافيه والامانه وحسن التوكل بالقدر. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والقدر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله د خیر در پیش او پینې غواړو لوټو ډبرې ماینینګ سرکار دی موږ په رټ زور دا د اسد خان صاحب موږ یو سړي را سباړي د سپر میټینګ ټول تکلیف تر سره موږ به زور کو چې کمیشن موږ زور کو چې ټن پر زیات کو موږ زور کو موږ ملکیت خپل کو په دغه حال کې چې موږ هر څو هر شی قرار د غره مفادات هغه فرصت پر بل شي نه څه کېدله نه جوړېدله نه موږ الحمدلله و هر چاته موږ دغه ورکړي چې وروره د هر انسان حق دی دا غږ چې دی دا نوی مهال چې څه پیدا خو نو نن زه د ابراهیم اکا او د امیر الله